محمد يا رسول الله يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. دا موضوع دا حیض په باره کې دی چې حیض یو داسې بیماری ده چې هغه ښځې ته میاشت کې یو وړې راځي. بعد حیض 3 ورځې 3 شپې بعد ښځو ته راځي او بعد زنانو ته هغه 10 ورځې 10 شپې وي. که چیرې کمه نه کمه موده 3 ورځې ده، زیاته نه زیاته موده 10 ورځې ده. د حیض په حالات کې ښځې لره هغې سره جما کول دا حرام دی. الله جل جلاله دا منع کړې ده. نو چې تاسو په حالات د حیض کې د ښځو نه جدا شئ، دا مطلب نه چې بالکل جدا شئ، ځکه چې د هغو د لاسه ټیکاله خوړل، هغو د لاسه اوبه څښل، هغو د لاسه هر څه، یعنې ته هر څه خوړلی شې هغو سره، یعنې ښځې دې یعنې مخ نه خوله اخیستل او یا لاس نه خوله اخیستل، په شونډو باندې شونډې لګول، او یعنې دا ټول جایز دي، خو صرف د نامنه لاندې تر ګونډو پورې دې نه ته منې. نوره د ښځې د لاسه ټیکاله خوړل هر څه شته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې دنیا ته چې نو خپل رسالت د توحید دی باری تعالی سره راغلی دی، هغه تمام خلقو ته اسلام احکام ښیي دي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې زه به حیضاو نه حیض کې به وم، نه رسول الله به د ما د لاسه یعنی هغه به د ما په غیږه کې سر لګولی او قرآن پاک تلاوت پې کول، یعنی قرآن به زه په د حالات د حیض کې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم به تلاوت کول، اما په غیږ کې به سر یخوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به چې کله بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو هغه چې د حیض کې وه، نو کوم کله به چې د غوښې نه یوه ورځ وه چې د غوښې نه هغې چک وکړو د یو بوټي نه، د غوښې د بوټي نه هغه نه رسول الله هغه بوټي د عایشه صدیقه د لاس نه راواخیستله، هغه ځای کې چک ونه وویلو چې کوم ځای کې هغې خوله په یخې وه. یعنې د دې نه دا معلومه شوه چې د ښځې د خولې سره حیض نه یې لګېدلی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپلې ښځې ته وویل، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته چې منډه مصله راواخله، هغې ته یې چې یا رسول الله زه خو حیضه یم، نو جومات نه مصله راواله. هغې دا نه رسول الله دا مطلب نه و چې ته جومات ته ننوځه، خو لاس یې داسې ور وغځوه، نو هغه لاس باندې مصله راواله. یعنې د دې نه دا مراد شو چې د لاس پورې حیض نه یې لګېدلی، د ښځې خولې پورې حیض نه یې لګېدلی، د ښځې د یعنې د هغه پورې حیض مخ پورې حیض نه یې لګېدلی. یعنې تمام مینه محبت د مینې محبت خبرې دا ټولې کولی شي، خو صرف چې دا د ښځې سره ملاوېدل چې دي لکه عام حالاتو کې چې سړی او ښځې سره چې دا کوم فیصات پوره کوي دا نشته ده، دا حرام دي. نوره مطلب ده چې موږ ته الله جل جلاله خپلې بیبیانې حل کړي دي، کله حتی تر دې پورې تطهرنا چې کله پاکې شي نو تاسو بیا دوی ته ارځئ. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. نو د تاسو ښځې چې دي دا د تاسو پټي دي، چې کوم یعنې تاسو خپلو پټیو ته راځئ چې څنګه تاسو ته حکم شوی دی، یعنې حکم څنګه شوی دی هغه د مخکې طرف نه، که هغه ته چې دا په کوم طرف ته چې ورته راځي، که شا طرف نه ورته راځي، که په ولاړ راځي، که په سیډ باندې راځي، که په مخ باندې راځي، خو لیکن ځای به یو وي. نو بل ځای نه، ځکه چې د شا طرف نه جما کول چې دي چې مخرج بل وي،
لکه د پخانې والا ځای چې کوم ده دی کې جما کول حرام دي دې ډېر سخته ګناه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې ګوره څوک چې د خپلې بیبي سره د شا طرف نه چا خواهشات پورا کړل د هغې دا هغې دین نه انکار وکړو چې کوم چې محمد رسول الله باندې کوم دین نازل شوی دی ځکه چې د مونږ څومره ملګري چې دي د ښځو سره نه شا طرف ګوري نه یې خوله ګوري نه یې لاس ګوري نه یې سینې ګوري نه یې څه څه ګوري هر ځای کې خواهشات ورنه پوره کوي نو دا خواهشات پوره کول چې دي دا د ځناورو کار ده انسانانو کار دا ده چې هغه څنګه الله پاک حکم کړي مسلمان به کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه نو تاسو اسلام کې پورا داخل اسلام کې پورا اسلام پورا دا ده چې دا لوط د نوح علیه السلام قوم کوم عمل چې هغه قوم کول دا قوم بالکل حرام او ناجایز ده او بالکل ناروا کار ده هغه د نر الګ سره ولینی هغه د زنانا او خپل سره ولینی نو ځکه چې ابو درد رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه چې د خپلې بیبي سره د شا طرف نه خواهشات پوره کول هغوی ته چې دا صرف دا کار کافر کولی شي مسلمان دا کار نشي کولی نو عزیزانو وګوره موږ مسلمانان یو لکه څرنګه مسلمان سره دروغ نشي ویلی هر یو عمل بې وشي نو درنګې چې دا مسلمان سره د ښځې سره د شا طرف نه چې دا او خواهشات نشي پوره کولی ځکه چې ابو درد رضی الله تعالی عنه هغه صفایي چې ګوره دا کار صرف کافر کوه چې مسلمان یې نشي کوه نو موږ مسلمان په دې کې ډېر سخت مبتلا یو نو ګوره بعضې خلک دومره حرامتوب کوي چې ښځې ته په خوله کې حملې کوي دا ما مسلمانانو ورونو دا د ځناورو کار ده ګوره ځناور هم داسې نه کوي ځناور هم دا کار نه کوي نه دا حرام دي دا ناجایز دي دا د اسلام د دین سره د اسلام مذهب سره ټوکې کول دي قرآن سره ټوکې کول دي د رسول الله د حدیث سره ټوکې کول دي چې ځان ته مسلمان یې بیبي ته داسې طریقې سره څا داسې په نیت باندې څا چې هغه تا نه نیک اولاد پیدا شي په دې طریقې سره ته په دې سوچ سره ته چې دا ته بیبي سره ته واده کوه چې هغې نه تا نیک اولاد پیدا شي کله چې ته د خپلې بیبي سره جما کوي یعنی خپلې بیبي سره ملوېږي هغې کې رسول الله تصور هم معنې کړی چې تاسو به دا تصور نه راوړئ چې خانې دا کونکي خانه ښځه ده دا کونکي خان الګ دی یعنی دا تصور به نه راولئ ځکه چې تصور هم معنې ده نو موږ وګوره د څومره د یهودو د انګریزانو تصور ځان کې راولو هغه طریقې کوو نو ما مسلمانانو عزیزانو ورونو زه تاسو ته دا آغاز چې د خپلو یعنی اسلام سره ټوکې ما کوئ د اسلام مذهب سره ټوکې ما کوئ اسلام کې پورا داخل شئ نو تاسو ته ویلي چې دا د تاسو پټي دي خپلو پټیو کې کرونده وکړئ ځکه چې تاسو ته هغه کرونده چې کله وفات شئ نو تاسو دپاره د خیر ذریعه به جوړ شي تاسو دپاره د قیامت ذریعه جوړېږي ځکه چې شاید دوی لوڼو د دوو لوڼه چا پیدا شي هغوی تربیت وکړو صحیح طریقې سره اسلام مطابق هغې ته احکام د شرعي محمدي وښیلو نو رسول الله یې چې دا سړی په جنت کې ما سره داسې وي لکه بلکل د ګوتې چې دا څنګه داسې نږدې وښیلی چې دا به ما سره بلکل جنت کې داسې وي نو ما عزیزانو وروڼو نو تاسو دا اولاد که مونږ پیدا کوو خپلو بیبیان د ودونه نکاحونه چې مونږ کوو نو دا دې لپاره کوو چې مونږ د خپل د رسول الله امت جوړ کړو ځکه چې رسول الله چې زه به فخر کوم د تاسو په ډېروالي باندې تاسو په کثرت باندې به زه چې دا فخر کوم نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې حالتونو نه ځان وساتئ د حیض په حالاتو کې ډېر ملګري داسې دي چې هغه ښځه له میدلې نه وي یا یوه ورځ وي ته پاتې په دې ټیم کې د خپلې ښځې سره ملوېږي دا حرام دي یو دینار کفاره به ورکوي بیا چې کله هغه توبه وباسي صحیح توبه وباسي ځکه چې بیا به اندازې دپاره چې چا داسې کړي اوس خبر نه یو دینار او تاسو یو درهم یا هغه وباسئ کفاره وباسئ او توبه استغفار وکئ الله نه مطلب چې الله ته توبهګار شئ سجد دل سره نو ځکه چې دا ډېر سخته ګناه ده
نو د دې لوتت مطلب چې بیبیانو سره به خلک داسې ساغونې سولونه وکړي چې به یو سړی دوبۍ نه راغلي به یې وار د چوټي وي یا نوکرۍ نه راغلي به یې وړ چوټي به دا کپړې حالات وي د هغې نه به ګناه کولو مطلب چې کېدای شي ګناه وشي. نو آیا د دې په باره کې که به یو سړی د خپلې ښځې سره داسې اخوا دېخوا یعنې شا طرف ته راشي څه دې خو بیا څه مجبوري ده. اسلام مجبوري نه مني په حرامو کې. حرامو کې مجبوري نشته د حرامو په هغې کې ته مجبوره نه چې ته حرام وخوره. تا ته د الله حکم ده چې حرامو نه ځان ده. تقوا منا دا ده چې حرامو نه ځان ساتل، مکروه تحریمي نه، مکروه تنزیهي نه، واجبات فرایض او مستحب او سنت په ځای باندې راوړل او دا کول د حرامو د مکروه او د مکروه تحریمي تنزیهي نه او ځان ساتل دا تقوا ده. نو موږ تقوا چې په ځان کې راولو نو دا نه ده چې موږ د الله نه یو سړی ګوره په کله کمرې ته دله نه ځي دی چې که ما الله نه ویني، تا الله ویني. الله پاک هر ځای کې لیدل کوي. نو ډېر خلک په دې شي کې ګیر دي. واخر دعوانا الحمدلله.